مونځ په دوران کې چاته ټلیفون راشي کال راشي نو هغه له څه کول پکار دي؟ ټلیفون به بندوي او که نه؟ نو نن سبا خو ټولو جوماتونو په ګیټ کې او جوماتونو کې دننه د موبایل فون د بندولو هدایت هغه لګېدلي چې انسان هغه کله جومات ته راشي او لمونځ کوي نو موبایل دې بند کړي، خو کله کله هیر شي او په د لمونځ په دوران کې هغه ټلیفون راشي کال راشي نو که اوس هغه موبایل نه بندوي، مسلسل ټلۍ روانه وي نو خپل لمونځ خو بیا خراب شي، خو خواته چې کوم خلک نور لمونځ کوي د هغو په لمونځ باندې به هم اثر پرېوځي، د هغې خضوع دا به هم خرابه شي. نو بهتره دا ده چې موبایل هغه دی داسې په جب باندې دی لاس کېږدي او دا موبایل دی بند کړي، یعنې په داسې انداز دی بند کړي چې څوک پرې پوه نه شي. په دې کې اصل هغه مسله چلیږي چې فقهاو دا وایي چې لکه لمونځ کې داسې کار کول چې هغه عمل قلیل وي نو د هغه څه لمونځ نه فاسدېږي او لمونځ ورسره نه خرابېږي، او که چېرته عمل کثیر یې وکړو نو د هغه سره به لمونځ فاسدېږي. اوس عمل قلیل دا دی چې کتونکي کله چې یو کس تا خواته وي او هغه تا ته وګوري او هغه په تا باندې دا شک رانشي چې ګنې دا سړی په مانځه نه دی ولاړ بلکې په مانځه ولاړ دی. او عمل کثیر دا دی چې ته اوس په مانځه کې موبایل راوالې ښه ورته وګورې او بیا بټن ووایې بند یې کړې، ظاهري خبره ته خواته لري چې څوک نو هغه به بیا دا وایي چې دا سړی لمونځ نه کوي، د هغه به دا شک پیدا شي چې دا لمونځ نه کوي ځکه چې موبایل ته یې وکتل او بیا یې بند هم کړو نو دې ته عمل کثیر وایي. نو که چېرته په عمل قلیل سره سړی خپل موبایل بند کړي، یعنې په داسې انداز یې بند کړي چې چاته پته هم ونه لګي او د خلکو باندې دا یقین چې دا په مانځه ولاړ دی نو دغه شانتې بندېدو سره لمونځ ته نقصان نه رسېږي، بلکې بهتره دا ده چې بندول پکار دي په دغه طریقه. او که چېرته عمل کثیر سره یې بندوي، یعنې بالکل هغه جب ته لاس ورښکته کړي موبایل راوالي ښه ورته وګوري او دا هم ورته پته ولګي چې چا ټلیفون کړی بیا بټن ووایي نو دا بیا عمل کثیر یې وکړو، د دې سره به د بیا لمونځ فاسد شي. نو د دې خبرې احتیاط کول پکار دي چې په مانځه کې کله ټلیفون راشي بهتره دا ده چې سړی خپل موبایل بند ساتي، خو بیا هم هیر شي او ټلیفون رالی نو په دغه انداز باندې داسې انداز یې دی بند کړي